بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم اجعلنا خالي نو پرون سبق کې موږ دا خبره اتره کړې و چې کله صراف یعنی صرفي او علم صرف استقوم کې دیو د اوزان په پیژندلو کې او ابواب د جندا مشتمل دا محتاج وي او ابواب صحیح مضاعف محمود مثال اجوف ناقص لفیف دي بیا او درین علاوه فرمایلی و اشتقاق 9 اشیاء من كل مصدر او صرفي چې کنه یو محتاج د دې خبرې چې دا د وزن پیژندل لپاره هوا بابونو پیژني نو وو بابونو متعلق او پای کې وجه حاصل دا پرون شو نن دا وایي چې دا هر صرفي لپاره دا خبره هم ضروري ده چې دا خبره معلومه وي چې دا هر مصدر نه حاصلونه چې دا مشتقي اشتقاق دا اوس تر روان دی دا یې څه په ځا وګنه بیا پای کې اشتقاق څه ته ویلېږي او د اشتقاق د قسمونه کوم دي صغیر کبیر اکبر ان شاء الله بیا وایي نو سم دا دې کوي چې صرفي لپاره دا خبر ضروري ده چې دا هر مصدر نه حاصلونه چې دا مشتقي یعنی راوځي دي دا هر مصدر نه حاصلونه راوځي په دې کې سلور چې نه دا کوم چې دی مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی دي ناغه سلور دي او سلور بګي اسماء دي او پنځه بګي د چې دا سلور بګي افعال ذکر کړی دي او پنځه چې دا بګي اسماء ذکر کړی دي عام صرفین چې نه هغه وي د مصدر نزول سجول چې اندار راوځي دوازده اقسام څخه کم وي شپږ فعلونه او شپږ چې دا اسماء نا عام صرفیان چې نه هغه بیانې ماضی مضارع امر نہیں نفی نه ماضی مضارع امر نہیں نفی او جهل او بیا اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل صفت مشبہ اسم ظرف اسم اعلی 10 پکوي دل کې د ذکر کړی دي ماضی مضارع امر نہیں د فعل دا سلور ذکر کړی پدې کې ماضی مقدم کړی دا پدې معنی او یا وجه د حذف پدې کې دا پدې سلور کې ماضی مضارع امر نہیں کې پدې کې وجه د حذف دا چې د مصدر نه کوم څه راوځي یا په فعل یا په اسم کفعل نو بیا خالی دې کو حال یا ولا انشاء والا معنی ته موجود ہے یا په خبری والا معنی موجود ہے که خبر والا معنی به موجود او بیا به کو حال نه خالی دی یا په دې رشي زمانه دلالت کوي یا په مستقبل او په موجوده زمانه دلالت کوي کله دې رشي زمانه باندې دلالت کوي نو دې ویل کې ماضی او کا په موجوده یا په آینده زمانه باندې دلالت کوي نو دې ویل کې مضارع او کچرته دا خبر فعل جننه دا انشائیو بیا به کو حال نه خالی دی یا به یو کار د کېدو کم شي یا به یو کار نه باندې کېدو کم شي یو کار د کېدو کم شي نو امر ورته ویل کې یو کنه شوی دا نه کېدو کم بګ شي نو دا نه ویل کې نو دا وایي چې نور سردیانو به لکه نفي ذکر کړی دا او دغه شاده جهاد به ذکر کړی دی او دا امر د نور قسمونه به ذکر کړی دي او تا به دا ذکر نه کړل دا نور به څنګه ذکر کړی کنه چې دا اصل کې فعل مضارع ده او دغه ته فعل مضارع مجزوم ورته تاسو په پرې مثال پروز کا ویلي دي چې لکه جاء چې دې فعل مضارع دا فعل مضارع ده ټول په شروع کا علامت مضارع راغله کجا ته لاله په شروع کوم علامت مضارع راغله کا مستقبل منفي معلوم وقت بلد ناصبه دای په شروع کوم معلوم په مضارعات راغله حروفات نه راغله او دا چې د فعل مستقبل معلوم دي موقت بالام داګي قانون داګي ثقيله او خفيفه لا يضربن لا يضربن لا يضربن لا يضربن الی یضرب لا یضرب لم یضرب لم یضرب نو د ټول په شروع کې حروف مضارعات راغلي دا ټول دي تاسو راځي به کې دي دغه لکه دي نور صرفیانو چې کوم ذکر کړی نه پیوجا نو هغه په خپل په مضارع کې داخل دي خو شو لري معنی نو د مصدر نه چې کوم څه تراودي یا په فعل وي یا په اسم وي کا فعل نو خالی بني د تو حال یا په خبر والا معنی یا په انشاء والا معنی کا خبر والا معنی په کې وا نو بیا بعد تو حال نه خالی نه درګي وجد حصر دا وجد حصر معنی دی دا چې وجه حاصل دي ته ویلېږي چې تاسو ته یو څه دلیل وایي او څه خبر وایي چې لکه ته د فعل د اسم مصدر نه لکه ټول شذونه موجود مستقیم یا لکه دی چې نه مستقیم نه هو مستقیم دا رسول دی دا ټول رسول دی دا دیار رسول دی دا بنزول دی نو موږ دا چې کوم د فعل په دغه وجه دا اصل موږ وایي چې مصدر د کوم څه راوځي نو یا به اسم وي یا به فعل وي یا به اسم وي دا موږ فعل دا فعل او یا به اسم دا فعل نو بیا به کوه حال خالی یا به په خبر والا معنی
ایا بګي انشاء والا معنی خبر والا معنی بګي وا بیا ولا کوم معنی قالي یا بګي ترشی زمانه ها گزرو زمانه او یا جننه دا بګي کې موجوده او یا بګي آیت زمانه نو کچرتا د یو خبرې د فعل تعلق د خبر سره او پای کې ترشی زمانه دي ګرځوا مزید ویلېږي ماضی او کچرتا موجوده آیت زمانه مزید ویلېږي مضارع او کچرتا د خبر تعلق د انشاء سره ها یا په طلب فعل باندې دلالت کوي او یا په عدم طلب فعل باندې کله طلب فعل باندې دلالت کوي مضارع امر او کله عدم طلب فعل دلالت کوي مضارع نه ایمه نه پوښوي ورته علاوه لکه ته وایې چې عام سمجھان دې نه لاګو لگا شپږ څه ذکر کړی یی نه دې ذکر کړی دا یی جهل ذکر کړی اچھا په مستقبل معلوم وکړ دوی دا چې دا جدا قسمونه نه دي بلکې دا په فعل مضارع کې راځي څنګه به راځي څنګه په فعل مضارع کې شروع کې حروف مضارعات نه نه حروف اتین او افرادی تاسو څنګه بدی کوم دا راځي پوښتنه باندې او کچته د مصدر نه کوم څه راوتل دا اسم بیا به دوه نه حالي یا په دې ځکه باندې راځي چې معنا مصدر په هغه پورې قائم وي او یا به دې چې په فعل په هغه باندې واقع شي معنا مصدر په هغه باندې واقع شي او یا به دې چې پای کې بدا فعل دې نه دا په پای کې واقع شي وي یا به فعل د دې په ذریعہ سره واقع شي پوه وکړه ته معنا مصدر دې چې دا کوم څه سره راوتل نه یا مصدر اسم کله چې وو کنه چې دا په دې ځای کې قائم او چې معنا مصدر په هغه قائم و دې دې لګي اسم فاعل اگر معنا مصدر په هغه باندې واقع شو دې دې لګي اسم مفعول څورته لګي اسم مفعول او کله فعل د دې په ذریعہ سره واقع شو دې دې لګي اسم اعلی کفعل په هغه ځای کې واقع شو نو دې لګي ظرف مکان اجه فعل بعد ځای کې واقع شو نه دې لګي ظرف زمان خو شو به مری ها نو دا عام سرتان چې کوم څه کړی وي دا ویلا چې کړی اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبہ اسم تفضیل اسم ضرب او اسم علم دراغه نه سلور ذکر کړل ان اسم ضرب دا جوړ ذکر کړل عام سرتان یو ذکر کړل نو به سلور ذکر کړل اسم فاعل اسم مفعول اسم علم اسم ضرب صحیح ده څه څه به نشته یو به اسم تفضیل نشته ایو به څه نشته صفت مشبہ دې وجه دا به منی نه نشته نه منه ولکه اسم تفضیل چې نه کړه په معنی اسم فاعل باندې او کله په معنی اسم مفعول باندې دا باندې داخل جدا قسم دي او صفت مشبہ هم دا شان دي بری عام طور باندې معنا دا فاعلیت ولا معنا ته دا بدلېږي کوم څه باندې او کله کله چې دا لکه په اسم مفعول باندې بدلېږي دا په دې کې شامل دي یاد نوې قسم ذکر کوو د ضرورت واښه نو مصنف رحمت الله علیه دا فرمایل چې د صرفي لپاره دا خبر درنه دې وزن پیژني نو دې به علی لپاره یو کوم باغونو پیژني صحیح مضاعف معمول او مثال المطلق صورت او یو ودا پیژني دې چې د هر مصدر نه اصلي دې د مستقیم دغه څو پورې چې د اشتقاق علم نو نو دې دا نشي پیژندل چې ظالم مریض چې د زواد رابطه کې اصلي او فاعل وزن دې او بلیغ زواد رابطه اصلي او الف سره دا پکې دلم دا پکې زائد پوښښ یا دا شان دي مفعول چې صرفي دا اشتقاق پیژني علم الاشتقاق دا جدا علم دی دا تاسو دا علم سره شروع کې اشتقاق تعریف کړو مفعول مضروب کده دا پته چې علم الاشتقاق ته معلومي نو دې مو چې دا مضروب وزن د مفعول دی په دې کې ذات را باندې نه بګېستري می موضوع دې نه بلې زائد کده به علم الاشتقاق نه کوي کده مو چې ضارب پر وزن فاعل نو ګورئ فاعل د وی بری کوم اول نه متعارف بین ساکن درې متعارف سرور متعارف ته بری کوم کا شاته دي خدا فاعل مضر غلط او فاعل صحیح نه نو دې چې دا ولې دی چې دا صحیح دا غلط دی دا چې د علم الاشتقاق ورته چې دا د علم الاشتقاق نو دې او بیا دا غلط نه مګي نو صرفي دا خبر درمیدا چې دې بلګه علم الاشتقاق بدل دا حاصل وي په دې خبره باندې بدل په حاصل وي چې د هر مصدر نه حاصل وي دا مستقیم دې خبره باندې پوښوي ها ناسونه څنګه مشتقي سلور فعلونه دي او پنځه د اسمونه ذکر کړی دي عام صرفیان څه و چې د هر فعل د هر مصدر نصوصونه مشتقي دوله سونه مشتقي آی کې شپږ افعال مشتق دي او شپږ په کسري اسماء مشتقه افعال مشتقه کم دي ماضی مضارع امر نهی نفی جهل ماضی مضارع امر نهی نفی جهل او شپږ اسماء دي کم دي اسم فاعل اسم مفعول
اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل صفت مشبہ اسم ظرف اسم اعلی د صرفیان حضرات په ټول قسمونو تسوي دوازده څنګه چې موږ تمرین کوو او موږ سری راوځو کنه نو پای کې یو لاین موږ راکو دغه دوازده سم دا اسم دې دا په دوازده سم کې څه شری عام صرفیان و چې دول سره دي دغه چې نه دي دا کوم نه ذکر کړی دي سلوري افعال مشتقه ذکر کړی دي او په دې اسماء مشتقه سلور افعال مشتقه کوم ذکر کړی دي ماضی مضارع امر لیکن او با اسماء مشتقه کې اسم فاعل اسم مفعول دا نور په ټول دي ذکر کړی دي دیو چې کله نبی او ذات څه دي راکړي مضارع دي راکړي او چې په مشابه اسم تفصیل بچا دي راکړي په دې باندې پوښتنه تاسو ها دوی وایي چې لکه دې سرکانو وو بابونو ته او دې خبر ته ضرورت ده چې دې به د هر مصدر نه نازونه استقال وردا او پیډي دې چې ما دا کتاب په وو بابونو باندې تقسیم کړل نه هغه په چې وو چې دا په بابونو دي ایوب د علم استقال ده نو بقاله ته په اتو بابونو کې دا خپل کتاب ته دا تقسیم کړل دا اته بابونو دې پکړل یو به صحیح وي یو محمود وي یو مضاعف وي یو مثال وي اجوبه په ناقص وي او لفیف او بیا دې په اخر کې ولې چې یو به استقاق مبارک دي نو دا استقاق جدا جدا سائل هم نه نه بلکې دا استقاق په ټولو کې جندا شامل دی لکه کومه صحیح ګرځانونه وایو د صحیح څخه وایو نو په صحیح کې موږ یو ضرب مصدر بنو وایو بلکې د دې نه چې دا کوم مشتق شوی دی ماضی او مضارع او امر او نهی او اسم فاعل او اسم مفعول دا په ټول وایو دغه شان موږ اجوب ته بیا وایو بیان مثال دا وایو بیان اقص وایو نو باید وسې په هغه د مصدر متعلق مو خبره نه کوو بلکې دا ټول اسماء مشتقات او افعال مشتقات دا به موږ ذکر کوو لہذا دا په دې کې شامل دي دا ټول وایي ته مکه و اعلم نو ګوره وته تاسو اعلم اسعدك الله تعالی ان الصرافه خوش الله پاک ته نیک بخت وي خود خوشبخت دي کې الله پاک چې بشک صراف يحتاج في معرفه الاوزان چې صراف یعنی صرفي کس دا محتاج دی په وزن په جندلو کې او ابواب دا چې او ابواب کوم دي الصحيح والمضاعف والمهموز والمثال والاجوف والناقص واللفيف دا ټول هغه موږ په ترتیب سره په ذکر کړو او وجه دا څه ذکر کړی واره واشتقاق 9 اشیاء من كل مصدر او دا صرفي و محتاج وي یادول او دا اشتقاق علم بد حاصل وي دا نو زجون د هر مصدر نه چې د هر مصدر نه زجون دي نه مستقیل انا زجون کوم دي وهي وغدر الماضي والمضارع والامر والنهي واسم الفاعل اسمي الفاعل هذا کې اسمين ها د اضافه او د نون د نه غورځیدل لري یعنی اسم فاعل اسم مفعول مکان زمان او اله واجو یې ټول در اسم ده فكسرته على 7 ابواب کسرت معنا فجمعته نو ما جمع کو بده کې بدیع مصرف کې یو کتاب او دا کتاب ما تقسیم کو او بابونو باندې چادا هو بابونه صحیح محمود او دغه په لحاظ سره کوي واښوي نو دې بیا اعتراض دا چې لکه ته وایي چې هو بابونه دي او یو ځای دا په اشتقاق دي اشتقاق د لپاره جدا باب تعالی بقارو چې اته دي ذکر کړل نه دا جدا نه بلکې دا خود دې جز ده یعنی په هر کې بلکه چې صحیح منغه وایو نو باندې کې ولا اسماء مشتقات افعال مشتقات به ذکر کیږي به مثال کې بیا باجوب دي دې پوښ ویل تاسو لا الباب الاول في الصحيح اولنی باب دا صحیح مبارک دی نیو دا خبره ده چیرې بابونه خدا او اته بابونه دي او بابونه دي نو بلی کې دا صحیح ول ټول نمک مقدم کو نو یو جواب دا چې صحیح آسان د نور په نسبت باندې طالب علم لا پکار ده چې اول دی اساني دي کې عین ما بیا نه ګرانی دي اول نو د ګرانی ګرالو یو ابو چې دا شیخ ګرانی دا څه نشي مستقونه نو اول دا صحیح ذکر کو دویم چې نه دا وجد ادا د دې لپاره چې صحیح مثال د صحیح دغه چې کنه تعریف دا عدمی او دا نور څه چې دا وجودي دي مطلب لکه موږ وایو معتل څه ته وایي چې پای کې فعلت راغلی وي معمول څه ته وایي چې پای کې حمزه راغلی وي او مضاف څه ته وایي چې دوه حروف کې دې څه راغلی وي او صحیح چې حمزه پکې نه راغلی حروف علت پکې نه وی راغلی او دوه حروف کې دې څه نه راغلی نو دا صحیح دا تعریف دا عدمی دی او د نور مثالونو دا د نور تعریفونو د نور دا تعریفات دا وجودي دي دا نور څه وجودي دي او عدمی مقدم په وجودي باندې د دې وجه نه صحیح ذکر کړل
ری پوښوي بیا صحیح په لغت کې په معنا تندرست سره راځي تندرست او برابر او په اصطلاح صرف کې وليس في مقابله الفاء والعين واللام حرف عله وتضعيف وهمزه اے دا په یادو باندې ور یادول بغواړي ها هو الذي ليس في مقابله الفاء والعين واللام هو الذي ليس في مقابله الفاء والعين واللام چې نوی په مقابله د فاعل لام کې ورکله چې موږ وزن او باسو نو کم ټکی چې د فا کلمې په مقابله کې نه هغه موږ فا کلمه کم به عین په مقابله کې ته موږ عین کلمه کم چې لام کلمې مقابله کې ته موږ لام کلمه لکه غربا بر وزن فعلان په دې مثال کې زواد فا کلمه ده او را عین کلمه ده او باجنن ده لام کلمه ده ویږي دی باندې ها نو هو الذي ليس في مقابله الفاء والعين واللام چې نوی په مقابله د فاعل لام کې حرف علتين یعنی حرف علت پکې نه وي تضعیف دو حروف د وجس نه پکې نه وي وهمزه او همزه پکې نه وي نو صحیح تعریف سره هو الذي ليس في مقابله الفاء والعين واللام حرف علة وتضعيف وهمزه یاد بشره تعریف بیان باندې د صحیح څه تعریف ده هو الذي ليس في مقابله الفاء والعين واللام حرف علة وتضعيف نور خطا سپا دی اوله ثانیه کتاب ځای ارتل له غصب تل کې بدا او شی په عربی کې بیان کړي چې فاعل لام کلمې مقابله کې حروف علت امزه او دو حروف د جسنا نه راغلي لکه الضرب مصدر شو خو شوي وځي نه خو بیا دا خبره کوي چې را دا وزن د بل فاعل لام ولې مختص کړی دي نو دا غي جواب دی او بیا فاعل لام چې د په دې ترتیب سره ولې مختص کړی دي اول فا بیا عین او بیا لام لام عین فا ولې عین فا لام ولې دا غي جواب چې بیا سبا ها اوس دا تاسو ما ته واورئ دا څه کوم